انزرت تراشي دي زي کې وبسې کمانډ مو سره مکو पिक्चर्स तराशे मना पिक्चर मिक्सर दाव पखपल गोरे kan salmano o aksara wala partra wala us bada dekha kata bada dese specific so picture tarashe gore tasu picture rawasti shi any photo gore da se picture rawale dise na sample picture tarashe or yo aksara wala da insert ke dise ki so where you can take a photo gaya zamana bahut sana makke wo korna simple I love it to go but لك دې په سکه دې لاندې ډېر زخو بس you should undone بس you should go back insert تراشي دې سه نه وګوره یو عکس مونږ راوستي شو دې سه کې وګوره any عکس تاسو insert کې مطلب یو عکس کتا سره راوستره غواړي insert کې خریولې دلته او بیا دا هم سر ډېر د هر یو عکس خپل پراپرټیز دي وګوره که زه ډبل کلیک کما نو دا پورشن خو موږ سره بیا په دې پیج ډاون کې شته خو د دې خو پورشن ته وګوره brightness contrast recolor compress picture change picture and reset picture وګوره brightness ترالم دي زه وګوره دا brightness ورل روخانه کومه لګ داس ډیر وګوره وغیرہ وغیرہ او دا څه contrast چې کوم دی یعنی ډیر ګوره مې چې دا کلر زیات لګ ډیر زیات روحانه شي کلر زی نو ګوره دا څه او چې سونه خیر کوم کنه نو ګوره زه ډاون راځم اصل کې لوک لایک دیٹ نو ګوره زه غواړم چې دا کلر صفو وینم نو داګه د پرمغه زیات کر کنټراست استعمال وګوره هر څه ډیر نږدې نه چو ګوره کنه نو ډیر ایزی کلرز تاسو ته ډیر داسې او چې کله زه دا کنټراست وګوره داسې کموما نو ګوره رنگونه مو ته چې کنه سره خیره غونډه را تخکاری ډیر بیا راشه وګوره موږ دا ری کلر کولم شو ری کلر مطلب دا دی چې دله اني کلر تاسو ورکول شي وګوره اني کلر which one you prefer black and white type یا داسې black and white ادا کوي نو ګوره هر یو کلر کې تاسو راوستي شئ که تاسو ته مور ویریشنز کلرز پکاري نور رنگونه تاسو ته پکاري نو ګوره هر یو کلر دې ځنه اپلای کړه سي نو ګوره دا مختلف قسم رنگونه دي چې زه په دې باندې استعمالول شم نو داګه د پاره موږ ری کلر ترازو دې ځنه مور ویریشنز وی تغیرات او چینجز تا نو ګوره اني کلر موږ دې ځکه اپلای کولی شو ډیر بیا ری کلر تراشه او پسې دې سیټ ټرانسپیرنٹ کلر د سیټ ټرانسپیرنٹ کلر اصل کې موږ سره مطلب څه دی ګوره یو نیم وخت کې موږ سره داس کارو چې د یو عکس شاته چې کوم دی او بیک ګراوند ښکاری دا مطلب مې دا دی چې ما سره داس یو بیک ګراوند ټایپ دی او زه غواړم چې بیک ګراوند بالکل ختم کم دی نه لکه وګوره دا یو عکس ته ما سره زه به ریسیټ کوم واپس خپل عادي حالت ته بیا راولم زه دا کاپی کوم او دې ځکه پیسټ کم داسې دیس پیسټ کلر نو ګوره دلته د دې نشتوراتو شاته سیف فار ایگزامپل چې بیک ګراوند غاستې داسې دا زه سیف کوم په ډیسکټاپ باندې او د دې یو سمپل کمانډ د توکم چې آیا د دې کار سره موږ سره نو مطلب مې دا دی که تاسو یو عکسي او تاسو راولې او دا غي شات یو بیک ګراوند وي موږ سره لکه زه پکچر ترالم په پکچر کې زه ډیسکټاپ تراسم او په ډیسکټاپ کې ما سره ډیر یو پینجی یو فوټو دی او ما سره دا غي شات یو بیک ګراوند وي زه غواړم چې دا بیک ګراوند دا غي نه زه ختم کما نو زه براشم ری کلر تا او دا بس سیټ ټرانسپیرنٹ کلر باندې وکلیک کما چکلم تاسو سیټ ټرانسپیرنٹ کلر تراشه او په دې باندې کلیک نو ګوره دا غي بیک ګراوند باندې چې سونه بلیک کلر او هغه اتوماتیکلی ختم کړي سينه نو که تاسو سره دغه یو کلر موجودي او تاسو غواړئ چې به د دې بیک ګراوند نه رنگ ختم کړي نو تاسو ری کلر تراشه او په دې کې سیټ ټرانسپیرنٹ کلر ټرانسپیرنٹ وی شفاف صفات وی دي مطلب دا کلر ته ختم کا نو ګوره ما سره کلر اتوماتیکلی دا غي نه ختم کراته دي بل کمپریس پکچر څه مطلب دی کچره تاسو انسرټ تراشه نو دا فوټوز چې کوم دي مونږ په مختلف طریقو سره اخلو ګوره کچره زه ډاکومېنټس تراشه دا سه اف آی کم سه ټو مای لایبرری او په لایبرری کې پکچرز تراشه ما نو ګوره دا مونږ سره فوټوز دیز ار سم فوټوز چې هغه د صحیح طریقې سره راوستې شم یلکه دا فوټو مې راوستو نو دا زه سونه روخان سونه رانږدې کوم سونه صحیح طریقې سره متخیل وګوره بالکل دا کلر زه خرابېږي نه او که زه کمپریس پکچر تراشم کمپریس مطلب دا دی که ستا په یو ډاکومنټ کې ډېر زیات فوټوز وي او ستا ډاکومنټ پرنټ کې یې چاته ایمیل کې یې په ډیسکټاپ باندې راولي نو که په ډیسکټاپ باندې راولي نو بیا خو صحیح ده بیا کمپریس کوم او که چاته ایمیل کې یا پرنټ کې
نو باید چې داغه د پر بیا ته دا آپشن چینج کی نو کمپریس مطلب دا دی چې د ماته د اکس سایز کمی زیات یو ګره دا لکه ما سره داغه د اکس مخامخ تاسو تخکاری کمپریس پکچر تراشه apply to selected picture only او the options باندې کلیک کباس نو بیسیک کمپریشن اون سیف چې کله دا ټیک مارک اون وی نو چې کله دا فایل سیف کوي او په دې کې ټیکسټ یو ډیر زیات عکسونه نو دې باندې هغه سایز خامخا کم کی تاسو ته او ډیلیټ کراپ ایریاز نو مطلب دا دی چې لکه سه فار ایگزامپل دې ځکه ما چرته سایز کې ته کراپ وته ویل شي که چرته ما یو ایریا کراپ کړی وي هغه بیا پاتې کیږي ما سره نو پر هغه مال ختم کا دا کراپ دې ته ویل کیږي زه فلحال کراپ نکوم زه غواړم چې دا کم مات د مخامخ دا کلر سکاری کنه دا را کلیر کنو کمپریس پکچر تراشه دا ټیک مارک ان کو آپشنز دی هغه ما سره وګوره ټارګټ آوټپوټ تا ته وسه کې درکم چې ایمیل د پاره کې نو داګه د پاره 96 پی پی آی دی پی پی آی اصل کوي پکسل پر انچ دا عکس چې جوړیږي کنه نو دا د وړو وړو نقطو نه جوړیږي دا نقطې ته مونږه پکسل وته ویل شو تاسو د کیمرا شاته وګورئ کنه کیمرا شاته لیکلي دومره پکسل پر انچ 2.5 میگا پکسل ام پی ای لیکلي کنه نو ځکه چې دا د ایمیل لپاره کوم دا مې اوکې کدامو کې کدلته کې نو ګره سونه داسې لګ بلر غونډه شو وګوره دا په نظر ټیک نه راځي دنه مخ کې داسې وګوره سونه کلیر دی او چې کله په دا پکسل کم شو نو داسې لخیره کده تاسو کړی نو مطلب دا دی چې دا ځکه کې داسې چې دا دغه سایز کموي نو چې کلم چاته ایمیل کوي نو تاسو د ایمیل د آپشن انتخاب کړئ ځکه دا 96 پی پی آی دی وګوره مینیمایز ډاکومنٹ سایز فور شیئرینګ که د سکرین د پاره اخلي نو ګډ فور ویب پیجز ان پروجیکټرز لکه دا پروجیکټر باندې خې کړه نو ګره داسې او که چېرته تاسو پرینټ کوئ نو 220 پکسل پر انچ نو ګره ایکسلنٹ کوالټي آن موست پرینټرز نو مطلب دا دی چې مال عمدارا تراکا نو ګره چې دا اکسوم رانیس دی کې کنه دا خرابېږي نه ډېر نورم ما قصیته ته خې دی نو مطلب مې دا دی چې کلم تاسو چاته ایمیل کوئ نو باید تاسو آپشن تراشه دا پکچر تاسو اوکې کدي سه نه دا به تاسو اتوماتیکلی دا سمپلر به خي دینه مخکې مطلب وګوره دا سونه کلیر او چې کله سه دا پکسل پیپلای کې کنه نو ډیر بیا تاسو لچ کم دی دا اخیره کې ده نو دا لپاره موږ دا میتھډ او دا طریقې اپلای کوو ډیر د دې په ځای یو بل عکس راوستي شو کین ټیک اني آبجیکټ لکه وګوره دا ما سره آبجیکټ دی یو پکچر د زغوارم چې یو بل فوټو راولم نو دا غي لپاره موږ څه کوو چینج پکچر تبراشما او چینج پکچر کې دې پځې سه یو بل فوټو راولا انسرټ کا نو ګره دا فوټو پځې باندې ما دا فوټو راوسدا سه او که زه غواړم چې نه دا عکس لما سایز کم کړی دی زیات کړی دی دا کم کړی مې دی د دې چې څومره اوریجنل سایز دی هغه راته واپس کا نو ریسیټ پکچر تراشه چې کله تاسو ریسیټ پکچر تراشه نو کول شي چې په دې طریقې سره وګوره تاسو هغه اوریجنل سایز راوړئ وګوره اوریجنل سایز ریسیټ پکچر تراشه څومره زیات تم سره اثر کړی نو که تاسو ریسیټ پکچر تراشه نو ریسیټ پکچر کې دا هغه سایز تاسو سره دومره کیږي دا یو ایزی میتھډ دی بیا وګوره دا عکس تاسو په یو فریم کې مغستې شي یو کین ټیک ان ا فریم لکه وګوره دا ما سره فوټو دی وګوره دیس ون او دا څنګه تاسو غواړئ ډیر دا هاو ټو میک دیس هاو ټو گیٹ دیس نو ګره د تراشه دی عکسونو ته وګوره په دې کې تاسو مختلف قسم فريمز دي بس د تراشه اپلای یې کدا سي وګوره یو کین اپلای دیٹ وګوره سو سمپل نو مطلب مې دا دی چې اني فريمز هغه سپیشل نو که یو فریم ټایپ اخلم نو داګه د فارم موږ دا طریقې او دا میکانیزم مخلوق نو ګوره دې ځکه یا دا فریم شو یا موږ سره دا فریم شو اصل کې ډیر نو چې کوم فریم تاسو اخلئ نو پای کې دا اپلای کول شي دا دا یو ایزی میتھډ دی اني فوټو یو کین ټیک نو مطلب مې دا دی چې تاسو دا فریم کې بندول غواړئ نو ګوره داګه د فارم موږ دا طریقہ استعمالول شو ډیر دا بیا راشه ډیر دي چې واپس داګه فوټوز تا وګوره پکچر شیپ دا په یو شیپ کې ته اخلئ سره کې لکه دې شیپ کې والا داسې نو ګره ما دې شیپ ته کنورټ کو لیټس سی وګوره دې شیپ ته ما کنورټ کدا سي او کنه تاسو سه فار ایگزامپل یو بل شیپ ته کنورټ کول غواړئ دا ګره تاسو ډاکومنٹ ډیر درندې ډیر زیات هیوی کی یو کین ناٹ سی دین دا وګوره سه فار ایگزامپل یو بل آبجیکټ کې لکه دې آبجیکټ ته والا ودا سي مطلب دا دی چې آبجیکټ ته اتوماتیکلی ډیر پاسانه سره راوستي شي د پکچر لتا سو بارډرز وته ور کولې شي لکه اول بارډر ویټ وته زیات کې لکه دا سي وګوره دې ما دا دغه زیات کو او داغه نه پس ول اني کلر لکه سه فار ایگزامپل دا قصيو کلر وته ورکې ډیر یو کین ډو سو نو کو اکل زه یو دغه سه آبجیکټ کلرز وته ورکول شم د بارډرز لک
دا سه پکچر افیکټ سم تاسو راشتا لکه څنګه غواړي ګوره لکه دا سه دیس ون نو ګور دا 3D آبجیکټ دی دا سه را تراکا سونه زبردست طریقې سره تاسو په دې کمپیوټر په ګوره گرافکس کې کنه نو ګوره دې ځکه تاسو راشي دې نه فارمیټ تا نو ګوره دې نه اني تاسو شیډو تراولې ایچ اینڈ ایوری کایند اف دا ټول ګوره کمانډز ټیبل ایچ اینڈ ایوریثینګ دا نو سری تاسو یو په یو اپلای کول شي دې باندې نو دا پریزنټ راشي دغه طرز نو کې لکه دې بٹن ټایپ کې راولې کنه نو ګوره د بٹن په شکل کې تاسو راوستي شي ډیر داسې مطلب دا دی چې دی آبجیکټ لا یا دی عکس لا مونږه هر قسمه شیپ ورکول شي وی کین ډو دیٹ نو دا ډیر موږ سره اصل کې دا آبجیکټ خبره د پکچر خبره وا چې آیا دا پکچر څنګه اپلای کومګه نو دا غوډه پر موږ انسرټ کې د پکچر د لارې دا هر څه اپلای کول شي دا سي کلپ آرټ موږ راوستي شو دا نور کمانډ سی پیج دی او کې دی ارینج کې شتل ته ډسکس کو بالکل لیکل شي لکه تاسو فار ایگزامپل یو عکس راولې دا سينه کچره دې کې نورم ډېر طریقې شته دي لکه دا ما داس کارو کو چې زدا یو دغه چینج کوما زبراشم یو شیپ ته به کنورټ کم داسې یو عکس اني شیپ لکه say for example this one او بیا زدي د پاسه لیکل کوما نو لیکل په اوکې سوري نکیږي ډېر آسان میتھډ سره دی چې کور دراته یو څه ولته لیکل فلش واچو بس ډېر زیات طریقې دي lots of methods بس یو شیپ راواله اوس به تاسو ویل کدا یا اړو شیپ چی دا موږ ز سټوډنټ د شیپ کې اوس روان سپی وای ښا او کو نه شنو او ریکارډینګ شروع دي ګور کوېشن نه کې کلپ آرټ تراشي راځم گو and then وګوره دا کلپ آرټ او ما آپشنز دي لکه دا کلپ آرټ راواله پمپکن راواله دي سره پمپکن کدو وګوره راځي وې دیتا هالووین پمپکن وتوي ښا اصل کې په یونایټډ سټیټس کې یو تهوار مناويږي په یونایټډ سټیټ کې د هالووین پمپکن وتوي and that is such a bad words for that anymore no I mean over huh oh yeah of course Halloween night no gore das de musara no darawaste shidas so that's the method di insert tarashi dice ki raza shapes tarashi das your shape any shape ogore dasi halo shape charawale basa halo drag ke dasi da kave kana makhbala ban no gore da shapes ti ogore da shapes tas one by one rawasti shi ayo kasmatu im suit ki zade takrem mai kha خو بس دا چې څنګه په کلیک کې بس اتوماتیکلی چې نو دیګه تکړه ولې څه خبره بس به نه نه انسر تراش وګوره دي شیپس ته اني شیپ راوستي شي لکه دا څنګه چې د مرګري کوېسچن وکړو چې آی دي شیپ کې مونږ لیکل کولی شو ها بالکل کولی شو اول به شیپ تراش دي چې با یو پکچر راولې دي نه اني فوټو لکه say for example زدا فوټو راولم او د پاسه بیا لیکلو کا رائټ کلیک کا ایډیټ ټیکسټ تراشه لکه زه ته کوم چې say for example 3 penguins ٹھیک ہے نا 3 penguins نو ګره اتوماتیکلی زدي زنه اومغه سي bold italic color هر څه وته ورکول شي دي نو ګره say you can tag with very simple thing نو مطلب مې دا دی چې د پاس طریقلم کول شي you can write down نو مطلب دا دی چې دا هغه د پربته object اخلي ماته یو سویچ داسې کارو کا لکه یو شیپ تزر دې ځنه یو شیپ ما راوست لکه say for example دا یو شیپ او دې کزي یو عکس راول منا نو ګره دا شیپ فلټر راشه او دې پکچر باندې کلیک کا او چې کله په دې پکچر باندې کلیک کې نو دا کاولا پکې زرا ولم زه غواړم چې دا کاولا ز په هر یو آبجیکټ کې راولم هي لیکل ضرورت نشته برادر ویډیو کې روانه سو وګوره زه غواړم چې دا آبجیکټ دا ز په دا پکچر ز په نور آبجیکټ کې راولم نو زه رائټ کلیک کوم او دا براشم set auto shape defaults دا براشم set auto shape defaults چې کلم set auto shape defaults تراشه آینده چې سونه آبجیکټ داخله دې ځای نه واخله یا دا غزن را لې وګوره په ټوله کې به تاسو سره موجود وي وګوره یا دې کې یا say for example دې آبجیکټ کې دا سي وګوره ډېر صحیح طریقې سره تاسو ته کې دا آبجیکټ هغه ستې شډیر بل آبجیکټ راواله دې ځای نه any other shapes like say
دا بوتل ټایپ راوال نه پدې کې تاسو دا کول شي مطلب دا چې هر یو آبجیکټ کې بتاو سره دا موجود وي ما د کسوینه عادي حالت کې ما تراولا نو زه بس وکما شیپ فل تبراشما او په شیپ فل کې بدله وایټ کلر ورکم and then right click and then set auto shape defaults باندې کلیک کا واپس آبجیکټ تراشه او مقصه خالی به درکې ګرا نو دا ډېر سره د آټو شیپ خبره وا چې آی آټو شیپ کې موږ څه سکول شو درس یو لاین بل یو آبجیکټ نه بل آبجیکټ سره هم کنیکټ کول شو لکه دې څنګه یو آبجیکټ مارا واغست او بیا څه ګورم چې به یو بل آبجیکټ سره دا کنیکټ کما نو ګور دلته براشم او دلته د کنیکټینګ لاین سره لکه وګوره دا به دې سره کنیکټ کما سي ټک لوک لایک دا کنیکټ شو او چې کله دا دې خوراوړي اب خپل ځای پات اچھا کله دا څه کې نو ګوره دا غریب بیچاره خود یې خپل جگہ نو خیدا بازار سے لگ چکل دا وړي دا پسې وروړي کنه ښا دا څه ونځدې دا وروړي نو دا څه لګرا نږدې کې دا ګوره دا پسې را نږدې کې بس نو دا یو بل سره بیا کنیکټ شو اوس this not a proper method دا څنګه کنیکټ کیږي چې کلم تاسو یو دوه آبجیکټ یو بل سره کنیکټ کوي نو انسرټ تبراشه او په دې شیپس کې با لاندې یو کمانډ دی نیو ډراینګ کینوس نیو ډراینګ کینوس تراشه اوس پدې کې آبجیکټ یو بل سره کنیکټ کله یو دا آبجیکټ شو او بل ما سره دا آبجیکټ شو اصل کې اوس شکل زه دا یو بل سره کنیکټ کوم دا یو بل سره کنیکټ بس او چې کله دا آبجیکټ بره وړي دی اتوماتیکلی دا قصه یو بل سره کنیکټ دي یا مال مطلب دا دی س ایرر یا مشکل به ماتن راکې دا قصه یو بل سره دا کنیکټ یو بل سره نو دا به علی کنیکټینګ کیږي یو بل سره چې کله تاسو دا ډراینګ کینوس وانه چې کله تر څو پورې ډیر تاسو په دې انسرټ شیپ کې دا کمانډ هم نه اغستې نیو ډراینګ کینوس یو کین ناٹ ډو دیٹ زه غواړم چې کله زه آبجیکټ عالم چې دا ډراینګ کینوس په خپل باندې راځي زه براشم افیس بټن ته را بشم ور آپشنز ته بیا براشم ډیزاین ایڈوانس ته او دلته کې موږ سره یو کمانډ دی automatically create drawing canvas when inserting auto shapes دا ټیک مارک آن کا او دا ډیزاین اوکے کا باس چې کله تاسو شیپس را لینا نو دا شیپ وګوره تاسو اتوماتیکلی دې ځای کې به کینوس ترکې دلا ډیر کسانو ته دا مشکلم وي یو آبجیکټلی او د دنیا ځای کې ونیسي زنو غواړم چې هغه دا سپیس او دا ځای ونیسي یو کس وی چې ما دا ډراینګ کینوس را ترانه کی نو زه به څه کوم زبا دې ځای کې دا آبجیکټ په والما آفیس بٹن تبراشم ورڈ آپشنز تبراشم ایڈوانس تبراشم automatically create drawing canvas na bada tick mark lirikam and then go o chakala new tarasham dise ki no panniu ki dise na insert where azam shapes ta of a shape clear mata bade daga drawing canvas pratan raki it will not give me that badaya paramunga da tarika da mechanism istemal pade kim likh polish right click and then add text khabara pe likhna she kole ठीक है ना जगह वन डायमेंशन टेक्स्ट mu likh shi da pasa او کنه تاسو بیا 2 ډایمنشن دغه لپاره کورل ډرا یا اډوب فوټوشاپ استعمالي بیا راشي دي زنه شیپس تا تاسو وګورئ یو سرټیفیکیټ د لپاره هم ساغستې شي لکه دا سرټیفیکیټ د لپاره خپل لکه دا سي وګورئ یو چاته سرټیفیکیټ ایوارډ کوما نو بای چې دا هر څه هی هاز ټو لرن ده نو وګورئ دا سي رائټ کلیک کا اډ ټیکسټ راشه لکه زور کوم چې سي سرټیفیکیټ ایوارډ سرټیفیکیټ ایوارډ ایټسټرا any name تاسو لیکلی شي awarded certificate and then the right text come this size or her زیاتولی کمولی شي دي زډیر داسي او ګره دله تاسو نه زبردست style type ور کولی شي داسي you can give it a style anyone which one any of them داسي نو ګره say home and then go back and do دا د پرمغه د طریقو د میکانیزم کلم تاسو چاته سرټیفیکیټ ورکوي دا د پرمغه د قصیدې ته strip وي سرټیفیکیټ strip څه طریقې strip so data certificate اصل کې اجمل تاریخ دوی نه کوچیا سرټیفیکیټ ایوارډ نو دیتا strip وته ویل کیږي چې موږ په ډیپلوما کې یا په سرټیفیکیټ کې کوو دا لپاره موږ سات کرتا شیپ او د آبجیکټ اغستی شو دي سره انسرت وداډ د شیپ کارو स्मार्ट आर्ट सा पर इस्तेमालेगी स्मार्ट आर्ट च कम दे दादा एडवर्टाइजमेंट पर इस्तेमालेगी और एडवर्टाइजमेंट पर इस्तेमालेगी लेकिन दयोकस नजर जाजिब कोल द पार च कम
20 इस्तेमाली नो आगे तमुंगा स्मार्ट आर्ट होते वीदी शु स्मार्ट आर्ट्स देर जबरदस्त कमांड है 2003 की दान निश्ते दे 2007 कमांड है स्मार्ट आर्ट तराशे पते के दोनों आर्ट से खबर निश्ते दे अगर एनी ऑब्जेक्ट तास डिजाइन रागस्ते शे अगर क्लिक दिस वन एंड देन क्लिक ऑन ओके बटन अगर दामु सर स्मार्ट आर्ट थी दिस नंबर like zurkum che DBA dogore say for example DIT zurkum say for example MOS nogore da courses di zurkum je say accounting gore bakpala de adjust kai da say management DIT ke say for example information IT concept etc nogore da say toll data each and everything wa asti shu say web development वगैरह वगैरह no dadi de lare na munga da har se apply ko like web development da say and then say blah blah thing no gore da se koy wabala takhta on da ziyate wele kasini chita surakhkari no add shape tarasho add shape before ya after dena pas ka dena shata no gore this the after dena pas mat chikam di sara tara ki yo black or delete sire button uwa automatically tale khatam ki das yo bal shape te convert kole shape like any shape this tarashe or this any shape te convert kada se या यो रंग तवर के वेन ओगोरे एनी कलर तास देना वर कोले शेदा से यू कैन अप्लाई दैट और बे अगले से ओगोरे स्मार्ट आर्ट स्टाइल वतवर के वे नो एनी स्मार्ट आर्ट स्टाइल ओगोरे देले तास वर कोले शे वन बाय वन दोगोरे मुख्तलिफ स्मार्ट आर्ट स्टाइल्स दी देते कन्वर्ट कोले शे एनी स्टाइल दे नो मतलब में दादे चकले तास स्मार्ट आर्ट वर्क के वे ओगोरे देते अक्सम रावस्ते शे लाइक अ फाइनेंशियल ऑब्जेक्ट्स सपारा या ओगोरे दासे any object over any photo here so simple अगर दा जो फोटो टाइप वतरावस्ते शे दा नजर जाजिब कई नो दागे दा पारसियात करमुंगा डेर हमदा तरीके दा मैकेनिज्म इस्तेमाल होली शे डेर मतलब में दादी छे कलम मुंगा यो एडवर्टाइजमेंट जोड़ो नो एडवर्टाइजमेंट दा पार मुंगा दा तरीके और दा मैकेनिज्म अगस्ती शुंदा दा स्मार्ट आर्ट कर दे आओ कना डबल क्लिक पे सॉरी लका ददे फोटो पजे बांधे बल फोटो रावले any photo tarawasde shidel like say for example just make your own photo where you photo and you can do that I mean any photo like say da photo rawale you can work with any photo ta tarawasde shi no dida wachna the smart art method de smart art mu sing apply ko yaad sathe der laka yo kasp notes pandine pigi numunge da de yo diagram ya de object ko madad sare piku insert tarash dise ki और बदे इंसर्ट के स्मार्ट आर्ट तराशा और बस स्मार्ट आर्ट के ऊपर साइकिल या प्रोसेस ची कमकारी था उसते या साइकिल या प्रोसेस ते नौकरी दी जना साइकिल या प्रोसेस तराशे और दा दागे न पस ओके कबास नौकरी दा ज़द रकम जिसे फॉर एग्जांपल कीबोर्ड नौकरी दा से बेदा से फॉर एग्जांपल सीपीयू ता या सिस्टम यूनिट जमुंग डेटा लाड़ीशी यो कस पे मामूली डायग्राम बांधे पे और आगा डेटा मुंग ता मॉनिटर बांधी शूशी नौकरी दागे दा पारमुंग दा टोल हर सिस्टम आलूली शू ओकरे वेरी सिंपल ओकरे दा टोल मेथड्स दी दागे दा लारे नमुंग 1 by 1 चिकम दे दा अप्लाई को नौकरी दा मेथड्स दा यूसरा मतलब दा चकलम सुक द डायग्रामेटिकल पे शक्ल पर दा बांधी तासु पियवे नो दागे दा पर ज्यादा करमुंग डेर दा स्मार्ट आर्ट ऑफ यू नो यू हैव अ लॉट टू गो डेर ज्यादा चिकम तासु को डायग्राम दासी मतलब तासु हर अप्लाई कोले शदी से ना याद साथे ऑफिस की जिस्ता सुकम स्मार्ट आर्ट इस्तेमाली की नागे तडीर मुंगा हायरार्की होती भी दिशु हायरार्की असल की ऑफिस की दे ऑफिस रुतबा की चुनबे डायरेक्टर दे बिया प्रिंसिपल दे बिया एडमिन दे बिया फाइनेंस दे बिया टीचर्स दे बिया ऑफिस बॉयज दे एंड देन स्टूडेंट्स एंड देन ब्ला ब्ला थिंग्स दा से 1 by 1 राजी और हम तो दा फ्लोर आ दखिच आया कम का सिंग दे और दा सकार दे अदचा अंडर दे दा इतमुंगा हायरार्की होती भी दिशु What do you mean by hierarchy? और दा पहाड़ी ऑफिस की बता जोड़ में नो इंसर्ट तबराशे दिस इन स्मार्ट आर्ट ता तबराशे हायरार्की ता नो हायरार्की मात असल के रुतबा तखई दल तराशे दिस इन एनी हायरार्की जोड़ा का लेकिन दा हायरार्की दा बजो के कम दलता नो वरे मात दा हायरार्की रा तराकी you can see that ओगरे लंबे जल्द और कम जिससे डायरेक्टर ओगरे दा से डायरेक्टर बेदाई न पस कम दे मुसर सिवी एडमिन वी और एडमिन्स द फाइनेंस वी असल के डेर द एडमिन मुख्तलिफ कारुना कई एडमिन यो से फॉर एग्जांपल हेड ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज से कम इंग्लिश HOD
हेड ऑफ डिपार्टमेंट होते वील शि او بل چې کوم دي سه فار ایگزامپل DIT HOD هیډ اف ډپارټمنٹ او دریم نمبر چې کله تاسو ورکوي نو په دې په کلیک کې ایڈ شیپ ته براشو بلو باندې په کلیک کې بس او دله حکم چې سه فار ایگزامپل مینجمنت ساينسز مینجمنت HOD ایٹسټرا هیډ اف ډپارټمنٹ بیا هر یو سره د دوه کسان وي نو ایڈ شیپ بلو او ګره بیا په دې کلیک کا ایڈ شیپ بلو هیر آلسو نو ګر د سره دوه کسانی یو سره اپریټر یعنی کمپیوټر اپریټر او بل سره چې کوم دی افیس بوای وی اصل کې ډیر نو ګره دا سیو په یو دا خبر رواني کمپیوټر اپریټر دا سیو ګره دلته بیا چې کوم دی ټیچر سټاف وی یا اني ټیچرز د سره درې کسان وی یو دا افیس بوای او بل سره چې کوم دی هیډ اف ټیچرز چې کوم کنسرن ټیچر وی نو هغه ټیچر د سره بیا په ټیچر کې دوه قسم دي چې یو ته وزټینګ ټیچر دی وګوره دا سه ایډ دا سه یو مونږ دا هایرارکی زیاتو دا سه ایډ شیپ بلو ټیچر هم بیا د یو پرمننٹ دی دا سه او بل چې کوم دی وزټینګ دی یو چې کوم دی فل ډے کلاس اخلي او یو چې کوم دی صرف فور د ټایم بینګ د پر راضی نو پرمننٹ ټیچر سره بیا دوه کسان دي یو چې کوم دی سه فار ایگزامپل کوک او بل سره ډرایور یو کین سی دیٹ मतलब और यो सरे से ऑफिस बॉय या ड्राइवर वगैरह वगैरह मुख्तलिफ ज़ोनों की मुख्तलिफ कसानी नुदा से मुसर से ड्राइवर कम ऑन यार नौकरे दादी मुसर उस डेर याद साथ एक दा ड्राइवर दे नदे डायरेक्टर इनिशियली ही कैन नॉट गो ज़कदा रूल्स ने दी मुसर दिस इज नॉट रूल्स दैट ड्राइवर परमानेंट टीचर तराजी परमानेंट टीचर आ टीचर दे अब इचुड़ी राजी इचुड़ी पे एडमिन तराजी एडमिन नंबर डायरेक्टर तराजी हर यो कस तखबर से मिसाल ना प्रेद मतलब अगर बात सकती है असल की मतलब जज उमा एग्जांपल कम डोंट लाफ लेकिन दे से गवर्नर तमंग वर्ती शुडारिक दासे वी कैन नॉट वली जकचे मतलब जैसे गवर्नर हमको डायरेक्ट में छोड़ गई आला बड़ंबे मुद्रिस सरबे असिस्टेंट सरबे खबर के असिस्टेंट नपस को असिस्टेंट द को असिस्टेंट नपस चिकम दे ब्याबा असर मिलावेगी ओले विच कम यू विल डिस्कस समथिंग विद दैट पर्सन सो यू कैन नॉट डू दे उस खाने से मुंह डायरेक्ट में पांच से है और मेरे पांच से लगा सही मुंह सर मेथड से लकोस को रे कस्ता से मुश्किल दास बड़ंबे एडमिन तवर से خو زمون ډایریکټر صاحب فلان د بس ډایرکټ ناس دی ته کې دا سره ډایرکټ مخله کا نور زینو کې ته ډایرکټ نشي ملاوي دي تبه دا اسسټنټ ته خبره کوي چې به زغه سره ملاوي دي شم کاوي چې نه نو ته خلاص نشي کولای چې بس ټوسپی بس وخت دی چې نه زو سره کوم عامل دی نو دس نوٹ ریزن او دا هر یو کس لپاره یو خپل میتھډ دی چې اثر به څنګه میتھډ سره ملاويږي د هر یو کس یو خپل ریسپانسیبিলিټي خو اورګنایزیشن چې کوم دی عمده رولز پروف کوي چې به د هر یو کس یو خپل ریسپانسیبিলিټي د هغه डायरेक्ट چې کوم دی ډایرکټر ته نه اوم کدا سه ریزن وی چې هغه او سرنینو بیا he can go نو دې ته اصل کې هایرارکی وته ویل شي چې د یو خپل رتبه دا د ټیچر د هیډ اف ډپارټمنټ اند د ایڈمن او د ډایرکټر مطلب دا دی چې دا دغه یو پراپر میتھډ دی چې آیا موږ څنګه هایرارکی جوړو او د هایرارکی د لارې نه چې کوم دی د ایچ اند ایوریثینګ اپلای کو ډیر نو هایرارکی اصل کې موږ ته هلو Hello? Here? Class comes at the end. Oh, Zamba. Oh, class team, brother. Now, who baji darzan? Club to baji darzan. Who baji? So let's see نو دا ډیر موږ سره اصل کې هایرارکی دا چې د هایرارکی د لارې نه موږ دا اصل نو دا ټول ډیر دا انسرټ کې د سمارټ آرټ کار دی بیا واپس ډیر یو کمانډ کې چاہیے ته موږ چارت ہوتے وي چارت یا ساده ډیر چارت چې کوم دی ګرافیکل ډیټا ریپرزنټیشن د پاره استعمالي یو ډیټا د ګراف په شکل کې خودو ته اصل کې موږ سوي شو چارت ہوتے وي या साथे the chart is an embedded command دا یو embedded command دی embedded وته څنګه ویل کیږي چې دا د ایکسل راغلي د مایکروسافټ ورډ ته
نو ځکه موږ دې ته امبیډډ وته ویلی شو. دا چارټ چې کوم دی دا یو امبیډډ کمانډ دی. امبیډډ وته ځکه ویل کېږي چې دا د ایکسل کمانډ دی او د ایکسل نه مایکروسافټ ورډ ته تاسو به چې دا ځان راغلی ولې دلته دی ځکه چې زه ډیټا زما هلته کې دي شي او چارټ زه په مایکروسافټ ورډ کې جوړولی شم. نو ځکه دې کمانډ ته موږ امبیډډ کمانډ وته ویلی شو. دا کمانډ د دې نه دی. اوس وګوره تاسو کلیک کړئ نو دی به تا اټومیټیکلی ایکسل ته به بوځي او د ایکسل د لارې چې کوم دی هلته به چینج کوئ او ستاسو چارټ په اټومیټیکلی دې ځای کې جوړېږي به ته ډېر. نو دې چارټ باندې کلیک کې صرف آیډیا تاسو له کلیر کومه وګورئ دا مختلف قسمه کمانډس دي چارټس دي. کالم چارٹ تے لائن چارٹ تے پائی چارٹ تے بار چارٹ تے ایریا سکیٹر چارٹ تے سٹاک سرفیس اینڈ ڈونٹ مختلف چارٹ مختلف مقاصد د پاره استعمالي دانه چې ارزه کې کالم چارٹ هم دیو مقصد د پاره استعمالي لاین چارٹ یا پائی چارٹ یا بار چارٹ وغیرہ وغیرہ سو اٹ کین ناٹ بی ڈن هیر. I mean چې دا چارټس چې کوم دي لکه اوس رادار چارٹ ته نو دا کم انجینئرز چې دا فلایټینګ کوي کنه دا جازونه الوتکه کې الوزي کنه هغه زیات کر رادار چارٹ استعمالي. سٹاک چې کوم دی سٹاک کم کسان چې دا سٹاک مارکیټینګ کوي لکه پیسې کمېدل لوچتېدل زیاتېدل نو برادر دا هغې دپاره موږ زیات کر سٹاک استعمالو. زیات کر آفس کې چې استعمالي کړي نو یا کالم چارټ یا لاین چارټ یا پای چارټ یا بار چارټ استعمالو. ایریا چارټ ګوره دا انجینئرز چې کله دا ځمکه معلوموي چې دا سونه هغې ته مټیریل ټیسټینګ وته وي چې کله ټیسټ کوي چې په دې ځای باندې څونه بلډینګ جوړېدل پکار دي څونه نه دا څونه سیب دی کې دی څونه اوبه دي وغیره وغیره نو دې دپاره هغوی ایریا چارټ استعمالي. نو دا هر یو چارټ دپاره موږ سره خپلې طریقې دي. زه به دا یو چارټ راوالم او ګوره دا به زه وکړم دلته دې به تا ډایرکټ ایکسل ته بوځي. وګوره زه ایکسل ته راوستم. دا چارټ اصل کې دا د مایکروسافټ ورډ کمانډ نه دی ډېر امین چې دلته امبیډ دی پروت دی خو دا وګوره په چارټ باندې موږ سره خپله فلي کمانډز دي. دلته به ستا ډیټا وي په ایم ایس ورډ کې به د هغې چارټ وي اصل کې تا سره دا د هغې چارټ دی ما سره ډېر. سو ګټ دس از د چارټ. نو که زه چارټ اصل کې ډېر اپلای کوم نو د چارټ لپاره موږ سره دا میتھډ او دا طریقې دي ډېر. وی هیو دس وګورئ دا چارټ میتھډ دی ما سره. نو د چارټ لپاره به زه دې ځای نه همدا میتھډس او دا طریقې اپلای کوم. نو چې کله زه چارټ ته راشم نو ګورئ چارټ کمانډ د اخیستو لپاره به زه دې ځای کې چارټ یوز کم انسرټ د ایکسل به زه ختم کما صرف تاسو له آیډیا در کومه چارټ ته به راشئ او په چارټ کې به دې ځای نه ګورئ یو چارټ په والی او دا به دې ځای نه اوکې کې باس. نو ګورئ تاسو له چارټ درکې دته اوس وګورئ که په دې کې زه ورکړم چې سی ایف این یا سی فار ایگزامپل students past students یا زه ورکوم چې excellent students excellent or fair and good students. نو ګورئ داسې ګډ او بیا فیر راځي good and fair داسې دي. لکه ځان چې په زیکس کې students چې کوم دي دا په 2001 کې say 2008 کې ایټسټرا داسې 2008 او زه کوم چې say 2009 وګورئ دا چارټ دی موږ سره 2010 2011 داسې ډېر. نو ګورئ دا چارټ ما ته راکوي ایکسلنٹ سټوډنټ څومره دي وغیره وغیره. نو دا چارټ چې کوم دی ما ته هر څه راته دې ځای کې ښایي. نو ایکسلنٹ دپاره دا رنګ دی د ګډ دپاره دا رنګ دی د فیر دپاره دا کلر دی. او اوس ما ته ښه ګورئ که دا ډیټا زه داسې ګورم نو ډېر په اسانه پې څوک نه شي کېدی. او که چېرته زه دې ته راشم نو ما ته وي چې آیا په 2011 کې فیر سټوډنټ زیات دي که ګډ سټوډنټ که ایکسلنٹ. نو ګورئ ما سره فیر والا زیات دي اصل کې ډېر مطلب ایکسلنٹ ډېر کم دي. په دې 2009 کې ایکسلنٹ سټوډنټ زیات دي کم. نو ګورئ د ګډ کلر دا دی ما سره که تاسو هغه ویلیوز ګورئ نه زه به د کویک لی آوټ ته راشم. دا د ایکسل کمانډس دا د دې نه دي خپله ښه. وګورئ زه په دې کلیک کوم نو هغه ټیبل هم ورسره څومره زبردست طریقې سره راوستی شي. زه به ته ولیکم چې سی فار ایگزامپل زه به دې ځای نه دا میتھډ ولیکم چې زیکس سټوډنټس چارټ. نو ګورئ څومره زبردست طریقې سره مونږ هر څه ته اپلای کولی شو هر څه ماته ما میتھډ سره راکوي. بیا راشئ دې ځای نه وګورئ ډیزاین چارټ ته تاسو any color دی لور کولی شئ. you can apply a very sympathetic colors. وګورئ داسې بیا دا ټیبل نه ماته ډایرکټ د پاسه ویلیوز وښایه. وګورئ داسې وګورئ یو په یو موږ دا ویلیو دې ځای نه اخیستی شو. نو دا د چارټ موږ سره میتھډس دي. نو دا ډېر دا چارټ چې کوم دی دا د مایکروسافټ ورډ کمانډ خپله نه دی بلکې زیات کړ دا ډېر. وګورئ که زه ایکسل ته راشم که نه نو دا آپشنس نه دي دا څونه آپشن چې تا سره دي د دې لپاره موږ وګورئ همدا چارټس دي. دیز آر د چارټس.
او هغه آپشن مال دې ځای کې راکړي نو دا چارت موږ سره د مایکروسافټ ایکسل دی خو زیات کر موږ دې ځای کې اپلای کوو. ګوره که بیا زه هغه ډیټا تر اعظم ډیزاین کې ایډیټ ډیټا نو تا به ډایرکټ بیا ایکسل ته راولي او د ایکسل دغه ټوله ډیټا به تاسو ته اټومیټیکلی دې ځای کې ښیي د ډېر مطلب مې دا دی که سبا تاسو نه څوک تپوس وکړي چې آیا دا چارټ څه لپاره استعمالیږي نو صرف فتو وایي چې یو ډیټا د ګراف په شکل کې زه چې افس کې وښیم یا سې فار ایگزامپل نو دې ته موږ اصل کې چارټ ورته ویلی شي. نو دا ما سره هر یو ډیټا د ګراف په شکل کې راته ښیي ځکه دې ته چارټ ویل کېږي. هر یو چارټ دپاره هر یو چارټ مختلف مقاصد دپاره استعمالیږي. دا نه چې هر ځای کې به تاسو پای چارټ استعمالوئ یا به تاسو یو بل چارټ استعمالوئ ډېر نو دې لپاره موږ زیات کړه دا چارټ یوز کړو. وی یوز دس نه many of them لکه زه راشم دې ځای کې ډیزاین ته نو ایډیټ ته راشي دا ستا په رینج باندې ډیپینډ کوي. لکه اوس وګورئ ما سره دا رینج دی نورم ورته ورکړي چې څونه ته انتخاب کړي لکه زه 2012 ورته ورکوم دې ځای او بالکل یو کین ډو دیټ دلته بس صرف دغه زیاته وه داسې وګورئ دلته ورکوم سې فار ایگزامپل پور نو پور هلته به اټومیټیکلي ایډ شوي تا سره داسې ورځه هغې له ځای پرېږدي او ورو ورو چارټ سره زیاتېږي. نو ډیټا به تاسو ایکسل کې تغیر کوئ خو د هغې هغه چارټ به تاسو جوړوي په مایکروسافټ ورډ کې نو دې دپاره ډېر موږ زیات کړ دا چارټ استعمالوو یوز چارټ. بیا راشي انسرټ تو پسې یو کمانډ دی چې هغې ته موږ لینکس ورته ویلی شو. لینکس کې څه دي نمبر 1 پکې هایپر لینک دی سیکنډ پکې بک مارک دی او تھرډ پکې کراس ریفرنسز دي. د لینکس اصل کې ډېر معنا سیم ده کار یو شان دی خو بک مارک لږ استعمالیږي هایپر کراس ریفرنس د هغې نه لږ زیات استعمالیږي او هایپر لینک چې کوم د ایکسپرټ دی ښه دی نو موږ زیات کر هایپر لینک هم استعمالولی شو. نمبر 1 زه راځم اصل کې ډېر بک مارک ده او د بک مارک کار څه دی موږ سره د بک مارک کار دا دی چې که چېرته تاسو سره لکه سې زه انګلیش لینګویج نوټس دي ما سره او ما دا نوټس دې ځای نه دا ولیکل یو کس دی هغه د یو ځای پورې نوټس وکتلو او غواړي چې سې فار ایگزامپل سبا همدې ځای نه شروع کي نو لینکس ته به راشئ او تاسو بک مارک باندې کلیک کړئ. چې کله بک مارک باندې کلیک کړئ نو ګور دې له به زه ورکړم چې مای لاسټ ویو سپیس به نه ورکوئ که چېرې تاسو سپیس ورکوئ نو بیا به دې تا سره دا بک مارک نه اخلي. ګورئ مای سپیس لاسټ نو دې ایډ نه کوي اصل کې ما سره نو ګورئ زه به دې ځای کې چې کله مای لاسټ ویو او دا به دې ځای نه زه ایډ کم باس ایډ او چې کله زه دې ځای کې دا ډیټا نور ایډ کول شروع کړم ما نو هغه ځای ایډ شو. زه غواړم چې هغه ځای ته واپس راشم نو زه به راشم لینکس ته را به شم هایپر لینک ته او را به شم دې ځای نه کوټو نو ما به هماغه ځای ته راولي تر کوم ځای پورې چې زه دا ډیټا ګورم کوم ځای پورې ما ډیټا کتلې ده اصل کې ډېر دا یې دپاره موږ سره دا طریقه او دا میکانیزم راکوي. تاسو به سوچ کوئ چې دا نیم لوکیشن اینډ هیډن بک مارکس لپاره استعمالیږي. هیډن بک مارک ته وګورئ ډېر هیډن بک مارک اصل کې ستاسو دپاره فایده مند نه دی خو دې آپشن دې تاسو سره تشریح کوم لږ دا هیډن بک مارک اصل کې د کمپیوټر میموري دپاره امپورټنټ دی. لکه ډېر تاسو چې کله دا ټیکس کلیک کړئ نو دې اټومیټیکلي تا هماغه ځای ته راولي نو دې څنګه راولي دې ټیکس ته نه ګوري بلکې یاد ساتئ سبا تاسو نه څوک کوېسچن کولی شي someone can ask you a question چې دا څنګه موږ دې ځای ته راولي ډېر نو ګورئ ستاسو دا ډاکومنټ چې کوم دی دا ډېر دغسې ډاټس دا ډاټس دي موږ سره اصل کې ډېر هر ځای یو ډاټ لګېدلی دی او د دې ډاټ یو خپل ایډرس دی لکه 1 2 3 4 5 داسې 6 7 8 9 چې کله تاسو هغه ایریا انتخاب کړئ که نه نو دې اصل کې دغه نمبرز راولي او دې له مخامخ هغه نوم ښکاري چې مای لاسټ ویو هغه تاسو سره اټومیټیکلي هلته ښکاري. نو مطلب دا چې د دې ټیکس شاته نه دی د دې شاته اصل کې د هغه ځای هغه نمبر پروت دی. مثال تاسو چاته فون نمبر ډایل کوئ که نه خو چې کله فون نمبر ډایل کوئ نو د هغه نوم مخامخ راشي خو د هغه نوم شاته اصل کې د هغه فون نمبر پروت دی نو دغه فون نمبر ته اصل کې مونږ هیډن بک مارک ورته ویلی شو that is called hidden bookmark. نو مطلب مې دا دی چې کلم دې ایریا ته راځي چې انتخابوي ما ته نو ګورئ دا به څنګه آن کېږي لینکس ته به راشم دې ځای نه کراس ریفرنس ته او په کراس ریفرنس کې به زه دې ځای نه والم بک مارک به والم بک مارک او دا بک مارک به زه انسرټ کړم او دا به زه کلوز کړم بس نو چې کله مې زه په دې باندې کلیک کړم که نه داسې نو ما هغه ځای ته اټومیټیکلي راوستم زه ته ما ته وښایه چې دا هیډن بک مارک څه ویلیو ده هغه راته وښایه وي تا سره دا اصل کې ډېر تا چې په کوم ځای کلیک وکړو هغه هم بک مارک او ته چې کوم ځای ته راوستې هغه هم بک مارک اصل کې ډېر
او وی فل حال تا دوزل کلیک کړی دي یو مې دې نه مخ کې کړو او یو مې اوس کو ما ته لوکیشن راته ښیي چې یو دې لوکیشن نه کلیک کړی دی بل دې لوکیشن نه کلیک کړی دی زما ته لوکیشن دس مای لوکیشن او زم چې نیمز نو ګره اټ شو دا زموږ لوکیشن دی او دا زموږ نیم دی اصل کې دی زم هډن بک مارک راته مخایا ډو ناٹ شو او که زم چې بس دا هډن دا بک مارک نو نه استعمالو ما نو زه به ډیلیټ کم اند دن گو مطلب دا دی چې بک مارک دې زنم کول شم یا چې کم دی که زه چرته لینکس تراشم بک مارک ته نو ګره زه بک مارک تاسو ته ما ویلي چې په هوم کې مونږ ګو ټو یو کمانډ دی او د ګو ټو کمانډ د لارې هم چې کوم د بک مارک راتلی شو او دغسې ګو نو ګورې ما اټومیټیکلی هغه ایریا ته بوځي کوم ځای چې ما خپل هغه ځای غسې نو بک مارک یو نښه دو په یو کتاب کې نو هغې ته مونږ څه ویلی شو بک مارک ورته اصل کې ډېر ویلی شي دا موږ سره ډېر په بالکل وی کین ټیک ګوره که چې په دې یو فایل کې یو بل بک مارک اخلم نو بک مارک ته ولاړ شم او دی به کوم چې مای سیکنډ بک مارک اینی نیم ورته ورکولی شي ډېر وګوره دا مې ایډ که اوس سبا راځم یو خو فرست بک مارک کو ما سره سیکنډ بک مارک هم شته دی نو چې کله م زه راشم لینکس کې بک مارک ته نو ګوره مای سیکنډ بک مارک په ګوټو کم نو ګوره دې بک مارک ته ما اټومیټیکلی راولي نو دا زما سیکنډ بک مارک چې زه دې ځای کې راوستی شم بس